په دې کې درې مسلمانانو او دا یو خو پکې منافق رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول دی و پکې دا مین کردار پکې د د تهمت خړومبې د جوړ کړی و دا خبرې له شهرت د ور کړی و نو الله تعالی او فرمایل چې عصبه دا د لسو نه تر څلوېښتو پورې کسانو ته ویلی شي او د دې نه کمو کسانو باندې هم د دې اطلاق کیږي چونکې دا څلور کسانو نو په دې باندې هم د عصبه اطلاق کیږي څلورو کې یو منافق او دا درې مسلمانانو نو دی د دغه منافق په چاره او دوکه کې راغلی او د هغې وجې نه دی هم ملګري شي او دا خبرې چې کوم دی شروع کړی وي منکم لتاسو نه الله وی لتاسو نه نو عبدالله ابن ابی ابن سلول خو د مسلمانانو نه نه و دې کې اشاره دې طرف ته ده چې دا منافق او ښکاره کافر نه نو د منافق سره به چې کله د نفاق ظاهر شوي ني او د منافقي نو د سره بیا د مسلمانانو رویه کېږي په دنیا کې نو د دې وجه نه دی په مسلمانانو کې شریک و نبی علیه السلام مجلس کې به کېناستو صحابو سره به راتلو مونځ له وراتلو به کې نو ځان مسلمان ګڼو د دې وجه نه الله تعالی وفرمیل چې منکم لتاسو دا کومه مسله چې تاسو ته راغلې ده نو شرا لکم دا بد مه ګڼئ د خپلو ځانونو دپاره یعنې تاسو ته مسلمانانو ته ډېر لوی تکلیف رسېدلی و خصوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او عایشې ابی ته دغه رنګې صفوان رضی الله عنه ته دغه رنګې ټولو صحابو ته ډېر لوی تکلیف رسېدلی او د دې مخالف خو دغه څلور کسان نو الله تعالی وایي چې دا خبره بده مه ګڼئ بل هو خیر لکم بلکې دا غوره ده ستاسو دپاره غوره ولې ده تاسو په دې دغه تکلیف باندې صبر وکړو نو الله تعالی در اعلی درجات په جنت کې درکړل او عایشه به دپاره غوره نه غوره وه د هغې په باره کې د هغې د براءت دپاره خو الله تعالی ایتونه نازل کړي ور د مریم بیبي باندې چې کله خلکو تهمت ولګو نو د هغې براءت حضرت عیسی علیه السلام وکړو الله تعالی د عیسی علیه السلام په ذریعه باندې د هغې براءت وکړو یوسف علیه السلام باندې چې کله تهمت ولګېد نو هغه ماشوم بچي د هغه د براءت اعلان وکړو د هغه صفایي بیان کړه او عایشه به باندې چې کله تهمت ولګېد الله تعالی په خپله د هغې د براءت اعلان وکړو دا ډېره لویه خبره ده عایشه به رضی الله عنها دپاره دا تاسو ته بد ښکاري ټیک ته وقتي طور تاسو ته ډېر تکلیف در ورسېد خو بل هو خیر لکم دا خبره به ستاسو دپاره ډېره زیاته غوره وي ځکه مسلمانانو ته تکلیف رسېدلی دی او د دې تکلیف په وجه باندې هغوی صبر کړی دی د دغې صبر په بدله کې به الله تعالی په جنت کې اعلی درجات ورکړي خپله رضا به ورته ورکړي نو په دې کې چې چا څومره بهتان لګولی دی د هغې مناسب سزا ورته به میلاویږي او څو ته میلاو شوی دی یعنې چا په خپله خوله باندې اعلان کړل دی او تهمت یې لګول دی چې دی باندې د ګناه عایشه به باندې او په دغه باندې حضرت صفوان رضی الله عنه باندې په دې باندې په جبو سره تهمت لګولې دي نو هغوی ته ډېره لویه سزا میلاو شوې ده او چا چې کوم دی ورسره خبرې هسې شریکې کړي دي نو د هغې ته د هغې نه لږ کم ګناه دی او چا چې کوم دی خاموشي اختیار کړله خو زړه کې بدګماني کړې ده نو هغې ته د هغې نه کم ګناه دی نو بس چا چې څومره د ګناه اراده کړې ده څومره ګناه کړې د هغې مناسب سزا به ورته میلاویږي نو لوی ذمہ دار هغه عبدالله ابن ابی ابن سلول دی و چې دی لوی ذمہ دار او د لوی تهمت په عایشه به باندې لګولې دي نو د لپاره به سخت نه سخت عذاب دې کې ډېر عذابونه جمع دي یو خدا چې تهمت او تهمت په چا باندې په عایشه به باندې او عایشه به څوک وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وه او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور وه نو یوازې عایشه به ته نه بلکې رسول الله مبارک ته هم تکلیف رسولی دی نو د څو چنده باندې به دې خنزیر ته زیات عذاب ملاوي الله تعالی دې ځای کې چې کوم مسلمانانو نو ناصحانه طور الله تعالی هغوی دلته کې ملامته کوي چې تاسو ته دا واقعه را رسېدلې وه نو تاسو دغلته بیا چې کوم دی په دې مؤمنانو سړو مؤمنانو ښځو خو پکار وو چې په دې خپلو خلکو باندې په خپلو ځانونو باندې صحیح ګمان کړی وي نو تاسو ولې چې کوم دی غلط ګمان کوو چې تاسو سره دلیل شرعي نه دلیل شرعي څلور ګواهان در سره نه نو بیا تاسو ولې په دې باندې غلط ګمان کوو په کار چې تاسو صحیح ګمان کړی وي دلته کې الله تعالی طریقې دغه چې کوم دی بدل کو نو د دریو کسانو طرف ته خطاب وکړو الله تعالی چې یو پکې دغه د حضرت حسن رضی الله عنه او دغه رنګې چې کوم دی مصطح رضی الله عنه او ناری زنانو کې چې کوم دی حضرت حمنا رضی الله عنها نو دلته کې داسې ونه وي چې تاسو ګمان کړی وي چې دا خبره تاسو اورېدلې وي نو مسلمانانو له پکار وي چې دا ګمان یې کړی وي دې کې دې طرف ته اشاره ده چې دا کار د مسلمانۍ نه و که نه بیا به یې ویلي چې تاسو به داسې ګمان کړی و داسې ونه وي په کار ده چې مسلمانانو مؤمنانو دا ګمان کړی وي
مطلب دا دی چې دغه کار د مسلمانۍ نه دی په یو پاک دامنه بیبي باندې په یو پاک دامن سړي باندې تهمت لګول دا ډېره لویه ګناه ده خو داسې یو ته نه چې تاسو کړی وي یا تاسو مسلمانانو کړی وي په کار مسلمانانو له مطلب دا چې دا کار د مسلمانۍ نه دا تهمت لګول دا د مسلمانۍ کار نه تر کومې پورې چې سړي سره څلور ګواهان نه وي نو په ده باندې په یو سړي باندې ښه ګمان ساتل دا واجب دي او که څوک ورته خبره هم وکړي نو دې هغه خبره رد کول په ده باندې واجب دي تر څو پورې چې خبرې کوونکي سره څلور ګواهان په دې خبره باندې دا خبره واجبه ده سړی په زړه کې ګمان وکړي دا خطرناک ګناه دی ګناه عظیم دی چې تر څو پورې دلیل شرعي نه راغلی نو مسلمان باندې دا خبره واجبه ده چې دی مسلمان ورور باندې ښه ګمان کوي غلط ګمان باندې کوي الله تعالی ورته وفرمایل چې دا بدګماني کو څوک کوي که نه او تهمت په چا باندې لګوي نو دا په دې بل چا باندې نه لګوي دی په خپل ځان باندې لګوي ډېرو ځایونو کې الله تعالی مسلمانانو ته چې کله ارشاد فرمایلی دی نو په هر ځای کې د بل مسلمان دپاره ورته داسې استعمال کړی دی لکه دا چې د خپل وجود دي د هغې وجه دا ده چې الله تعالی مسلمانان ټول په یو رسۍ باندې تړلي دي د دې وجې نه حدیث کې راځي چې یو مسلمان د مسلمانان ټول په شان د یو جسد دي د یو بدن دي کو په مشرق کې یو مسلمان ته تکلیف دی نو پکار ده چې په مغرب کې مسلمان وتړکېږي په هغې باندې خفه شي په هغې باندې د یو وجود دی لاس ته تکلیف ته ټول بدن ورسره چې کوم دی په لړزان باندې سترګې ته تکلیف ته ټول بدن ورسره په لړزان باندې نو دغه شان مسلمانانو ته ځای په ځای الله تعالی چې کوم ځای کې خطاب کړی دی لا تلمزوکم انفسکم تاسو په خپلو ځانونو باندې غیبونه مه لګوئ نو دلته کې الله تعالی داسې نه دي ویل تاسو بل چا باندې غیب مه لګوئ په خپل ځان باندې غیب مه لګوئ د دې نه معلومه شو چې مسلمان باندې غیب لګول دا په خپل ځان باندې غیب لګول دي لا تقتلوا انفسکم الله وی تاسو خپل ځانونه مه قتلوئ داسې نه دي ویلي تاسو بل څوک مه قتلوئ خپل ځانونه مه قتلوئ نو بل څوک قتلول دا داسې دي لکه دی چې خپل ځان قتلي یا لا تخرجون انفسکم من دیارکم تاسو خپل ځانونه د کورونو نه مه وباسئ داسې نه دي ویلي تاسو نور څوک د کورونو نه مه وباسئ په دې کې اشاره دې طرف ته ده چې دا مسلمانان ټول په شان د یو بدن دي دې مسلمانانو ته دا خبر را رسېدلی وي نو دوی به دنه ګواهان طلب کړي څلور ګواهان پیش کړه که نه ځکه مخکې خو د حد قذف ذکر تیر شو که نه د زنا ګواهان تیر شو نو چې دې ګواهان دي سره نه وي دوی به ډایرکټ دا خبره کړې وي چې هذا افک مبین چې دا خو لوی دروغ دي دا چا چې تهمت لګول دي دا دروغجن دي د الله تعالی فضل و چې د الله تعالی فضل نه وي نو تاسو به دنیا کې توبه نه وي ایستې د عبدالله ابن ابی ابن سلول په شان دي څنګه چې هغه دنیا کې توبه ونه ویستله تاسو هم توبه نه ویستلې تاسو وړوکي جرم خو نه وکړی تاسو د پیغمبر علیه السلام په بیبي باندې تهمت لګولی دی نو د الله فضل چې تاسو توبه وباسله او په آخرت کې د الله تعالی فضل دا دی چې تاسو یې معاف کړئ تاسو توبه یې قبوله کړله نو که الله تاسو ته توبې توفیق نه وي درکړی یا توفیق یې درکړی وي خو توبه یې درله قبوله کړې نه وي نو دا د الله تعالی فضل دی چې تاسو له توبې توفیق درکو او بیا د توبې د توفیق نه وروسته الله تعالی ستاسو توبه قبوله کړله نو دا د الله تعالی فضل دی په تاسو مسلمانانو باندې د دې وجې نه دا مسلمانان دی توبه طیب شوي هم دي الله تعالی د دې توبه قبوله کړې هم ده یعنې دا د دې هغه توبه الله تعالی قبوله کړې ده په دې باندې هېڅ قسمه ملامتیا په آخرت کې په دې صحابو باندې نشته الله تعالی پاک لېږلي دي د دنیا نه